बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा लेक्चर द 9th क्लास फिजिक्स द पारे او نن به موږ ټاپک کوو هیټ کیپیسټي اینڈ سپیسیفیک هیټ کیپیسټي. دلته ستاسو سره هیټ کیپیسټي او سپیسیفیک هیټ کیپیسټي کې معمولی غونډه ډیفرنس دی. دا ډیفرنس به تاسو د ځان سره نوٹ ساتئ، یاد به ساتئ. هیټ کیپیسټي موږ د اني ماس د پاره اخلو او سپیسیفیک هیټ کیپیسټي صرف د 1 کیلوګرام ماس د پاره اخلو. چې یو باډي 1 کیلوګرام ماس واخلو نو د هغې د پاره بیا موږ سپیسیفیک هیټ کیپیسټي معلومو، او چې اني ماس واخلو نو د هغې د پاره هیټ کیپیسټي معلوم. اولنۍ خبره دا په ذهن کې یاد ساتئ. اوس چې هیټ کیپیسټي موږ ډیفاین کوو نو د کوانټیټي اف هیټ ریکوایرډ ټو انکریز د ټمپریچر اف ا سبسټنس through 1 degree C or 1 Kelvin. زمونږ سره د هیټ هغه مقدار کوم چې مونږ یو باډي لا ورکو، خو دلته مونږ پکې دا ونه ویل چې باډي ماس زمونږ سره څومره دی، هر څومره ماس چې دی، خو چې یو باډي لا مونږ څومره هیټ ورکو او د دې ټمپریچر په 1 ډیګري سی باندې انکریز شي یا 1 کیلوین باندې انکریز شي. 1 ډیګري سی هم ویلی شي، 1 کیلوین هم ویلی شي. دا دواړه زموږ سره دلته چې کله د ډیفرنس خبرې د ټمپریچر مخکې ما تاسو ته ویلو په یو ویډیو کې چې د ټمپریچر ډیفرنس خبرې نو بیا په سنټیګریډ کې ډیفرنس او په کیلوین کې ډیفرنس دا یو شان دي. نو د دې وجې نه موږ ځکه ورسره سنټیګریډ هم ویلی شو او کیلوین ورسره هم ویلی شو. نو دغه زموږ سره ډیفینیشن داسې دی چې د اماونټ اف هیټ ریکوایرډ to increase the temperature of a substance by 1 degree centigrade. For example, مونږه د واټر اگزامپل اخلو. تاسو واټر 1 کیلوګرام په یو کنټینر کې د واټر مقدار واغستو او دغه شان بل یو کنټینر کې تاسو 2 کیلوګرام واټر واغستو. دا هم زموږ سره H2O دی، واټر دی، اوبه دي. دیله چې کله مونږه هیټ ورکو او دغه شان که دیله مونږه هیټ ورکو د دې ټمپریچر هم مونږه ډیلټا ټي په 1 ډیګري سی سره یا په 1 ډیګري کیلوین سره انکریز کول غواړو او دغه شان د دې ټمپریچر هم مونږه په 1 ډیګري سی یا په 1 کیلوین سره انکریز کول غواړو. نو 1 کیلوګرام له چې مونږه د اماونټ اف هیټ څومره ورکوو هغه به وي 4190 جول. دومره هیټ چې مونږه 1 کیلوګرام واټر له ورکو نو د دې ټمپریچر به د 14.5 نه 15.5 ته انکریز شي. مطلب 1 ډیګري سنټیګریډ په دې کې به انکریز وشي په ټمپریچر کې. خو که 2 کیلوګرام واټر دی او دې له مونږه هیټ ورکو او د دې ټمپریچر په 1 ډیګري سی باندې انکریز کول غواړو نو دلته به مونږ چې کوم هیټ ورکو هغه به زمونږ سره 8380 جول د دې په نسبت باندې ډبل، ځکه چې ماس زمونږ سره ډبل شو نو quantity of heat required to increase the temperature by 1 degree C will also be doubled. نو دا هم زمونږ سره ډبل شو. اوس دا هم زما سره هیټ کیپیسټي ده او دا هم هیټ کیپیسټي ده، خو دا د 1 کیلوګرام د پاره او دا د 2 کیلوګرام د پاره. دغه شان که زه د 3 کیلوګرام د پاره معلوم کړم نو هغه به د دې په نسبت باندې 3 ټایمز ګریټر زیات وي. نو د یو میټیریل لپاره که موږ ماسز مختلف اخلو نو هیټ کیپیسټي د دغه ټولو لپاره مختلف ده. خو که اوس موږ د یو میټیریل د پاره د 1 کیلوګرام د پاره موږ هیټ معلوم کو چې دا څومره هیټ ابزارب کوي چې د دې ټمپریچر په 1 ډیګري سی باندې انکریز شي نو هغې ته بیا سپیسیفیک هیټ کیپیسټي وایي. چې کله د یو میټیریل 1 کیلوګرام تاسو واخلئ د هغې له هیټ ورکئ او د دغه ټمپریچر په 1 ډیګري سی باندې انکریز شي نو د 1 ډیګري سی انکریز کولو لپاره یعنې ټمپریچر انکریز کولو لپاره چې څومره هیټ دې ته مونږ ورکو
دغه اماونټ اف هیټ ته سپیسیفیک هیټ کیپیسټي وایي. د مختلفو اجسامو دپاره سپیسیفیک هیټ کیپیسټي دا زموږ سره مختلفي. د ټولو نه زیات سپیسیفیک هیټ کیپیسټي دا د واټر دپاره ده چې هغه 4190 جول ده. 4190 جول دا د واټر دپاره ده. د دې په نسبت که تاسو الومینیم واخلئ نو د الومینیم دپاره د سی ویلو سپیسیفیک هیټ کیپیسټي موږ په سی سره ظاهرو. نو د سی ویلو د الومینیم دپاره بیا 910 ده او دې سه یونټ جول پر کیلوګرام پر کیلوین. دغه شان دام زموږ سره دلته خو موږ د اینی ماس دپاره اخیستی دی. نو د دغه مطلب دا دی چې دومره هیټ به دې له موږ ورکوو. نور ټمپریچر کې ډفرنس 1 ډیګري سی او ماس موږ 2 کیلوګرام اخیستی دی. دلته اوس د ایکویشن خبره موږ به کوو چې د دې دپاره ایکویشن به موږ څنګه استعمالو. د هیټ کیپیسټي په صورت کې چې کله اینی ماس خبرې نو دا هیټ کیپیسټي دپاره موږ سی ولیکو او ورسره ورکوټې سبسکرپټ په تور باندې ام ولیکو. د ام نه مطلب دی فار اینی ماس که هغه 2 کیلوګرام که 3 که 4 هر څو چې دا زموږ سره برابر دی ډلټا کیو ډیوایډډ بای ډلټا ټي چې په 1 ډیګري سی باندې موږ د یو سبسټانس که هغه هر څومره ماس دی خو چې د هغې ټمپریچر موږ په 1 ډیګري سی باندې انکریز کوو نو چې څومره هیټ د دغه دپاره ریکوایرډ دی پکار دی نو هغه زموږ سره هیټ کیپیسټي شو. سمپلی هیټ کیپیسټي او د دې لپاره به موږ سی ام استعمالو. خو که چیرې موږ د سپیسیفیک هیټ کیپیسټي خبره کوو نو سپیسیفیک هیټ کیپیسټي دپاره بیا موږ سمال سی استعمالو. ام به ورسه بیا نه لیکئ. سی از ایکول ټو ډلټا کیو divided by m delta t. اوس په m په ماس ورسره هم دا ډیوایډ شو نو بیا دې ته موږ سپیسیفیک هیټ کیپیسټي وایو. فار ایگزامپل دلته دا 2 ایگزامپلز چې موږ واغستو. که چیرې زه دا د 2 کیلوګرام دا واخلم نو د 2 کیلوګرام دپاره که زه دغه ایکویشن استعمال کړم دا سپیسیفیک هیټ کیپیسټي والا نو ډلټا کیو چې هغه زما سره 8380 جول ده ډیوایډډ بای ام چې هغه زموږ سره 2 کیلوګرام ده نو 2 کیلوګرام او ډلټا ټي چې هغه زموږ سره 1 ډیګري سنټیګریډ ده نو 1 کیلوین به زه ولیکم SI یونټ دی. نو 8380 ډیوایډ کوي په 2 باندې نو دا به بیرته زموږ سره 4190 او یونټ به ورسه شي جول پر کیلوګرام پر کیلوین. جول پر کیلوګرام پر کیلوین. نو دا واپس مونږ د 1 کیلوګرام دپاره معلوم کړه ځکه دلته مونږ په ماس باندې چې کله ورسره ډیوایډ کو دا خو زموږ سره د اینی ماس لپاره هیټ کیپیسټي کېدی شي. خو که سپیسیفیک هیټ کیپیسټي معلومه نو سپیسیفیک مطلب دا دی چې دا به د 1 کیلوګرام دپاره نو تاسو دا چې څومره ماس دپاره دا هیټ کیپیسټي تاسو اغستې ده په هغه ماس باندې دا ډیوایډ کوي نو زموږ سره چې کوم انسر راشي هغه به بیا زموږ سره د 1 کیلوګرام دپاره نو د 1 کیلوګرام هغه 4190 د دې نه کیلکولیټ شو. دا 2 ایکویشنز که تاسو وګورئ نو په دې او په دې ایکویشن کې صرف دا فرق دی چې دلته دا په ام باندې ډیوایډ شوی. مطلب دا ایکویشن که تاسو په ام باندې ډیوایډ کړئ نو بیا به زموږ سره ډلټا کیو اور ام ډلټا ټي دا ایکویشن به جوړ شي. نو زه داسې هم لیکلی شم چې is equal to cm over m. هیټ کیپیسټي چې تاسو د څومره ماس لپاره معلومه کړې ده هغه هیټ کیپیسټي راوالی او دغه د څومره ماس لپاره چې تاسو معلوم کړي په هغه ماس باندې ډیوایډ کړئ نو ستاسو سره به تې سپیسیفیک هیټ کیپیسټي معلومه شي. د هیټ کیپیسټي د دې په صورت کې یونټ زموږ سره جول پر ډیګري سی یا جول پر کیلوین
دا یونټ مونږ استعمالولی شو. او د سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي په صورت کې جول پر کیلوګرام پر کلوین، د دې لپاره به یونټ بیا دا استعمالیږي. خو زموږ سره چې څومره نومیریکل سالف کولی نو په هغې کې دا هیټ کیپیسیټي والا دغه زموږ سره ایکویشنز نه استعمالیږي. څومره کلکولیشنز چې تاسو کوئ نومیریکل کوېسچن سالف کوئ نو په هغې کې به ستاسو سره دا سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي دا به استعمالیږي. نو تاسو توجه دې ته وکئ چې سی زموږ سره برابر دی ډلټا کیو اوور ام ډلټا ټي. بیا دا مونږ داسې ام ډلټا ټي دلته ډیویژن کې دی، که دې خوا راړو نو د سی سره په ملټیپلیکیشن کې لګي. نو زه داسې م لیکلی شم چې سی ام ډلټا ټي ایکول ټو ډلټا کیو، یا دغه ډلټا کیو بیا دې خوا ولیکئ، دا به شي سی ام ډلټا ټي. دې ځای کې به یو خیال ساتئ، دا سی او ام دا جدا جدا دي. سی نه مطلب سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي، ام نه مطلب ماس، او ډلټا ټي نه مطلب چینج ان ټمپریچر یا انکریز ان ټمپریچر. خو دلته دا سی ام، نو دا ام د دې سی سره د سبسکرپټ په تور باندې لګېدلی دی، دا په ضرب کې نه دی. دا خبره به ذهن کې یاد ساتئ، دا ام دلته سبسکرپټ دی، دا څه ضرب نه دی، صرف نشاندهي کول دي چې دا د اني ماس لپاره او دا د 1 کیلوګرام ماس لپاره. نو په دې دواړه سی کې څه فرق کول پکار دي. نو د دې سره موږ سمال ام دلته ولیکو د سبسکرپټ په تور، او د دې سره څه نه لیکو. نو چې سی ورسره نه یې لیکلی هغه به زموږ سره سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي. د مختلفو سیزونو دپاره سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي دا معلومه شوې ده، ایکسپریمنټلی دغه تاسو هم معلومولی شئ لیب کې. خو ستاسو په بک کې یو ټیبل درکړی دی او په هغې کې د مختلفو سیزونو سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي که تاسو وګورئ نو د ټولو نه زیات سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي دا د واټر H2O دپاره ده چې هغه 4190 جول پر کیلوګرام پر کیلوین ده. د اوبو د دې های سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي زموږ سره ډېرې فیدې دي، خو دلته یو دوه فیدې ستاسو په بک کې لیکلي دي، نو هغې باندې لږه خبره کوو. دا دوه ستاسو بک کې ورکړي دي. یو زموږ سره ماډریټ کلایمیټ، ماډریټ کلایمیټ اف سی شور، ساحلي علاقې چې هلته د دې اوبو د های سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي په وجه باندې کلایمیټ آب و هوا چې هغه ماډریټ معتدلي. وجه څه ده؟ وجه د لینډ بریز او دغه شان سی بریز. لینډ بریز څه ته وایي او سی بریز څه ته وایي، په دې باندې هم ځان پوه کړئ. فرض که دا زموږ سره دا سی دی او دا د دې ساحلي علاقې دي لینډ. د ورځې کله د نور شواګانې په دې سی باندې او په دې لینډ دواړو باندې شواګانې پرېوځي، نو دلته لینډ چې دی د دې د سینډز دپاره د سویل دپاره سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي هغه زموږ سره ډیره کمه ده، 800 جول پر کیلوګرام پر کلوین ده. او د واټر سی کې بل څه خو نه واټر، نو د واټر دپاره ستاسو سره ده 4190 جول پر کیلوګرام پر کلوین. اوس دا کمې شواګانې چې په سی باندې هم پرېوځي، په لینډ باندې هم پرېوځي، نو لینډ چې دی هغه زر تر زره ګرمیږي او د دې ټمپریچر زیات شي. دلته سی چې هغې کې واټر دی، نو د واټر ټمپریچر دومره زر نه انکریز کیږي، ځکه چې په واټر کې د زیات هیټ ابزارب کولو صلاحیت موجود دی. 1 کیلوګرام اوبه چې دی هغه 4000 نه اباو هیټ چې دی دا ابزارب کولی شي.
as a result د دې نتیجه زموږ سره څه شوه، دا طرف ګرم شي او د سی والا د پاسه چې کوم هواګانې دي هغه یخي. نو یخې هواګانې د دې لینډ طرف ته چلیدل شروع کی. وجه دا ده چې دلته د لینډ د پاسه کومې هواګانې دي د هغې ټمپریچر انکریز شو، هغه هواګانې بره وخیږي او د دې ځای نیولو دپاره د دې سی د طرف نه هواګانې دې طرف ته چلیږي. دې ته وایي سی بریز. چې د سمندر د طرف نه د سی د طرف نه د لینډ طرف ته هواګانې چلیږي نو دې ته وایي سی بریز. او دا په کم ټایم کې؟ دا ډے ټایم، د ورځې چې کله نور وي، سن لایټ چې کله پرې وځي نو په هغه صورت کې بیا سی بریز دا اکر کیږي. د دې په مقابله کې دویم مونږه لینډ بریز خبره کوو. که فرض که دا زمونږ سره لینډ دی او دلته دا سی دی. د شپې چې کله سن لایټ نه وي نو دا لینډ بیا زر تر زره یخیږي، ځکه چې دی خو ډېر لږ هیټ ابزارب کړی دی. خو د دې په نسبت باندې سی هغه ټوله ورځ د سن لایټ نه هیټ ابزارب کړی دی، نو په دې کې ډېر زیات اماونټ اف هیټ موجود دی او په لینډ کې دومره اماونټ اف هیټ نه دی ابزارب شوی. د شپې دا حصه دا زر تر زره یخه شي، خو سی چې دی په هغه واټر چې هغه ډېر هیټ ابزارب کړی دی هغه زر تر زره نه یخیږي. نو مطلب دا چې د سی د پاسه کومې هواګانې دي هغه به ګرمي او د لینډ د پاسه چې کومې هواګانې دي هغه به یخې شي. اوس دلته د سی د پاسه ګرمې هواګانې نو هغه به بره خیږي، هواګانې دلته نه بره وختې نو د دې لینډ د طرف نه به د سی طرف ته هواګانې چلیږي چې دې ته وایي لینډ بریز. او دا د نایټ ټایم کې دا خبره کیږي. نو لینډ بریز د نایټ ټایم کیږي او سی دغه چې دی د سی بریز نو دا د ډے ټایم یعنی د ورځې کیږي. نو دا زموږ سره د څه په وجه؟ دا های سپیسیفیک هیټ اف واټر په وجه باندې دا کیږي. دویم زموږ سره ایز ا کولنټ، چونکې په اوبو کې د ډېر زیات هیټ ابزارب کولو صلاحیت موجود دی نو دا په مختلف انجنز کې د کولنټ په طور د یخولو والا سیز په طور باندې دا استعمالیږي. تاسو به د ګاډو د انجن سره لیدلی چې هغې ته یو ورکوټې ټینکۍ لګېدلي او هغه تاسو د اوبو نه ډکوئ چې دغه د انجن نه کوم اضافي هیټ دی هغه هیټ ته ابزارب کوي. نو وجه دا ده چې لږې اوبه دي خو های سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي دا مطلب ډېر زیات هیټ دا ابزارب کولی شي په نسبت د نورو څیزونو. نو دغه لږې اوبه چې دي هغه د ډېر ټایم دپاره د انجن هغه هیټ ابزارب کولی شي. نو د کولنټ په طور باندې هم زموږ سره اوبه استعمالیدی شي، وجه د دې های سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي ده. نن دپاره دا پوره ده. ویډیو لایک کړئ، چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس.